د پښتونخوا د اسمان ستوري وای تخت به ماتیږي تاج به هم غورځيږي بیا د مزدور کسان دا سوري وای مونږ به رازو سامراج به هم غورځيږي د شهیدانو روح هم ګوري وای د قاتلانو راج به هم غورځيږي د قاتلانو راج به هم غورځيږي دا جنگ د دې خاورې د حق مونږ غواړو د وینو حساب دا تخت بستاوي تاج بستا دا ژوند بستاوي راج بستا دا هر سستا دي ستا بوي دا ته او زه پښتونخوا بوي دا ته او زه پښتونخوا بوي دعوت ورکوي او دا وټوي چې هغه راغلي او موږ له دعوت راکړي په ګڼ تعداد کې او په یو رسم تاریخ باندې یو ځای کېږو به مشر به تفصیلي خبره به هم کوي به او د پښتنو په دې مسایلو باندې به هم خبره کوي به او بیا د هغې نه به یو جدوجهد شروع کوو به دا مسایل چې دي دا یو داسې قیادت چې موږ له حل کولی شي چې کوم د پښتنو په مسایلو باندې پوهېږي د پښتنو مسایلو تجربه لري او دا چې درد لري په خپلونه کې چې هغه دا مسایل حل کول غواړي دا واحد د جناب آفتاب احمد خان شیرپور علاوه بل څوک اړوکي دي ستاسو په مرسته سره ستاسو په حمایت سره به دا تحریک شروع کوو به او د ټول پښتونخوا کې به ګرځو به او د پښتنو دا مایوسي به هم لرې کوو به د پښتنو سیمې ته ترقي به هم راولو به دلته به خوشحالي به هم راولو به روزګار به هم راولو به او د پښتنو مسایل به ټول حل کوو به انشاءالله وطن پارټۍ د صوبائی کونسل ممبر همایون خټک صاحب سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د پی کې 56 چیئرمین جاوید حسین خان د حلقې عہدیداران د تنگی یونین کونسل چیئرمین او د هغوی کابینه د ضلعې عہدیداران او زما د تنگی مشرانو عزتمندو السلام علیکم د ټولو کې اول خو دومره ګڼ تعداد کې تاسو راغلی او په دې میټینګ کې شریک شوئ یو کامیاب میټینګ هم وکړو په دې باندې زه ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم د ملک صاحب دي همایون خان هم خبرې وکړې جاوید خان هم خبرې وکړې بنیادی مقصد د نن راغونډېدو 10 فروری باندې د زیارت پرز په شیرپو کې به مونږ مانځو چې مونږ سره په دې کلیزه کې تاسو شریک کېږئ هر کال چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو کلیزه مونږ مانځو په هغې کې د تنگي مشران د تنگي ځوانان د تنگي د پارټۍ ملګري ټول په ډېر درناوي سره او ډېر په ګڼ تعداد کې په هغې کې شرکت کوي دې کال هم موږ دا تمه لرو چې تاسو به په ګڼ تعداد کې راځئ او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دا کلیزه به چې دي دا به مانځئ